سلامونه ملګرو د اډیالا جیل د دریو کسانو ترانسفر شوی دی چې هغه کسان کوم چې د عمران خان باندې به د هغوی ډیوټي وه د عمران خان سکیورټي باندې مامور و د هغوی ترانسفر شوی دی په څه وجه باندې شوی دی پی ټي آی هم په هغې باندې تشویش کړی مکمل تفصیلات در سره شریکوم اډیالا جیل کې د دریو کسانو ترانسفر شوی دی د هغه کسانو کوم چې د عمران خان په ډیوټۍ باندې مامور و عمران خان چیک اپ یې کولو عمران خان جیل نه عدالت له بوتلل مطلب په جیل کې چې کوم عدالت لګي مطلب څومره هم د کپتان سره ریلیټډ خبرې وي نو دغه دریو کسانو به هینډل کولې اوس د هغوی ترانسفر شوی دی په څه خبره باندې ترانسفر شوی دی پی ټي آی په دې د تشویش اظهار هم کړی دی او تپوس هم کړی دی چې د دې کسانو ترانسفر ولې شوی دی لاهور او اسلام آباد جلسې سره د پی ټي آی څه هغه جلسې نه پس پی ټي آی څه اعلان کړی دی په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو بل عمران خان صدر عارف الوي ته یو ډیوټي هم لګولې ده چې دا ډیوټي به ته ضرور کې تر څو چې زه جیل نه بهر شوی یم په هغې هم تفصیلا خبره کوو ټول ډومبې په عمران خان باندې خبره کوو په هغه دریو کسانو باندې خبره کوو کوم درې کسان چې د هغوی چې ترانسفر شوی دی نو عمران خان په جیل کې اډیالا جیل کې چې کوم د دریو افسرانو د کوم درې کسانو کوم درې افسرانو د پی ټي آی وکیل نعیم پنجو ته د هغوی حوالې سره پهله ټویټ کړی او بیا ویډیو پیغام هم جاري کو چې د اډیالا جیل دریو افسرانو تبادله شوې ده یو ایډیشنل سپرډنټ ته افتاب احمد د هغه نوم دی د هغه هم ترانسفر شوی دی یو لیډي ډیپټي سپرډنټ ته سمرا نوم دی چې دغه جنۍ هم ترانسفر شوې ده او دریم چې کوم کس دی هغه ډیپټي سپرډنټ مظهر اقبال دی چې د دې دریو کسانو ترانسفر شوی دی دا درې واړه د عمران خان په سکیورټي مامور او اوس دې حوالې سره پی ټي آی ویلي دي چې د عمران خان چې کومه روټۍ عمران خان د په جیل کې ملاویږي د هغې پراپر چیک اپ کیږي پهله د هغې چیک اپ کیږي هغې نه پس عمران خان ته ورکړلی کیږي چې مطلب هغې کې څوک چیړ چاړو نه کړي نو پی ټي آی په هغې هم د تشویش اظهار کړی دې نه مخکې هم د اډیالا جیل سپرډنټ عمران خان ته په سهولتکارۍ ورکولو باندې په هغه دا الزام لګېدلی چې هغه نه اوس هم انویسټیګیشن روان دی د اډیالا جیل سپرډنټ مخکې هم تاسو سره په دې ما یو کمپلیټ ویلاګ شریک کړی چې اډیالا جیل سپرډنټ هم گرفتار شوی په دې وجه په خپل تحویل کې مطلب دا چې کوم غټو عهدو والا خلک دا گرفتاریږي نه په تحویل کې والی مطلب خپل کور کې وي خو کور نه بهر داسې پریدي نه او نه چا سره داسې ملاقات لی پریدي نو دغه رنګ هغه هم تحویل کې ایستلی شوی او باقاعده انویسټیګیشن هغه نه کېدو مخکې هم د اډیالا جیل چې کوم سپرډنټ و خبر پی ټي آی د لاهور جلسه کم چې په 27 اګست و هغې هم ملتوي کړې ده پی ټي آی ویلي دي چې ډومبې زموږ د اسلام آباد جلسه ملتوي شوې ده ډومبې موږ جلسه په اسلام آباد کې کوو هغې نه پس په لاهور کې کوو دا اعلان د پی ټي آی شوکت بس را کړی دی عامر مغل هم دې حوالې سره ویلي دي چې 8 ستمبر به موږ اسلام آباد کې جلسه ضرور کوو په هر حال کې موږ 8 ستمبر باندې په اسلام آباد کې جلسه کوو عامر مغل دا هم ویلي دي چې اسلام آباد کې په موږ ظلم هم کیږي موږ به جلسه ضرور کوو دا جلسه موږ هرگز نه کینسلو بیا به لاهور کې جلسه کوو د اسلام آباد نه پس هغې نه پس بیا کراچي کې زموږ جلسه شیډیول کیږي او د کراچي جلسې نه پس بیا موږ د پاکستان په هر صوبه کې جلسه ضرور کوو جی بل په هر اتوار لاهور کې د عمران خان په حق کې یو ریلی کیږي د لاهور چې کوم د پی ټي آی لیډرشپ دی ای هر اتوار یو ریلی وړه غونډې وباسي چې پای کې بایکونه او ګاډي او کسان وي او هغوی ریلي وباسي سره د عمران خان تصویران یو ریلیز عمران خان د لیکلي وي د عمران خان د رهایي دپاره هغوی یو وړه غونډې ریلي هر اتوار وباسي چې پرون هم هغه ریلي ویښکلی شوې چې هغې نه پس کسانو پکې گرفتاري هم شوې ده جي نو دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ والسلام